په ټوله دنیا کې او خصوصا د پښتنو په دې سیمه کې یو سوال پورته کیږي چې علما کرام خلک ولې شهیدان کوي، دا خلک ولې وجني، حالانکه علما کرام تو د دین خدمت کوي، د دین اسلام پرچار کوي، د انبیاء وارثان دي، بیا دا خلک دومره سنگدله سخت زړه ولې شول چې دا خلک وجني او شهید کوي؟ انتہائی اہم سوال لے د تاریخ پر رڼا کې د قرآن او د سنت پر رڼا کې په دې د خبرې کولو کوشش کوو. لومبنۍ خو دا خبره موږ له پیژندل پکار دی چې د علماو دوه قسمونه دي، یو ته علماء حق وي او یو ته علماء سوء وي. علماء حق دا هغه طبقه ده او هغه خلق دي د چا د ژوند مقصد چې د دین اسلام خدمت دی، د دین اسلام پرچار دی او د نظام ربانی د الله د نظام نفاذ دی، د الله پزمکا او مخلوق د الله او مخلوق او د الله مخلوق د مخلوق د محتاجه او د ابو د غلامین لري کول دی او د الله په غلامه محتاجه کې راوستل. نو دې خلکو تبا تکالیف مشکلات او مصائب رسی په دنیا کې تاریخ د دې خبرې گواه دی، د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام د دور نواله تر دننه پورې. او دویم قسم کوم ته چې علماء سوء وي، بد علما، د چا د ژوند مقصد چې خېټه ده او د خېټې د ساتنې دپاره دا خلک دین خرڅوي، د دین کاروبار کوي. نو دا خلک د چا مقصد چې د مذهب په جامه کې خپله خېټه ساتل دي، دا خلک همیشه د خپل ایمان د خپل ضمیر سوداګر وي او دوی همیشه د صاحب اقتدار د حکمران طبقې نه غیر چاپیره تاویږي. دې ته نه ګوري چې په غټه کرسۍ څوک ناستې، خو دې همیشه د هغه خپې سټي د هغه نه مراعات لري او د قرآن او د حدیث او د دین وضاحت او تشریح په هغې الفاظو کې کوي، په کومو الفاظو کې چې د دنه حکومت، د دنه حکمران، د دنه زورور، د دنه طاقتور، د دنه د وخت حاکم او د دنه صاحب ثروت طبقه خوشحالیږي. نو دا بدترین خلق په مخ د ځمکه باندې د کم حوالې سره چې د الله رسول فرمایي وهل افسد الدین الا الملوک ولا احبار السوء ورهبان، چې دا دین یا خراب حکمران یا خراب مولا یا خراب پوپ پادری خراب کړی دی. نو دغه طبقې ته خو هیڅ قسمه مشکلات په دنیا کې نه رسی، دغه ښه په مزو کې ژوند تیری، ښه په سپینو کې ژوند تیری، ښه غټه خېټې وي او ښه د دنیا نعمتونه پراوانه خوري په خوشحالۍ سره. نو په دنیا کې دغه علماء سوء طبقې ته خو هیڅ قسمه تکالیف نه رسی، ځکه چې په ګرم ځای دا خلک ښه نږدي، البته په آخرت کې به بدترین حشر وي. اوس چې کوم علماء حق دي، د چا ژوند چې د تکالیف مشکلات مصائبو نه ډک وي، د حق خبره کوي، د دوی بیا ځان له دوه قسمه دي. یو هغه خلک دي چې کوم داعی الخیر دي، کوم ته چې په اسانه الفاظو کې مونږ دا وایو صوفي طبقه، د دې خلکو کار وي د نفس د پاکوي، تزکیه نفس، د نفس پاکوالی، چې خپل ځان د ګناهونو نه لرې کو، د الله تعالی ذکر او اذکار کو، عبادات کو، روزه زکات حج باندې عمل کو، خلق نیکه ته رابلو، چاته نقصان نه رسو او خلکو ته خیر رسو. نو د دې خلکو ته هم په دنیا کې څه تکالیف نه رسی، مشکلات نه رسی، ځکه چې د دې خلک په نظام کې ګوتې نه وي. د دې خلکو رسون، د دې خلکو ژوند صرف په ذکر او اذکار کې، په منځ روزه زکات کې، حج کې، عباداتو کې پاتې تیریږي. خلکو تحقیقي خبرې کوي او د خلکو د اصلاح کولو، د اعمالو د اصلاح کولو کوشش کوي. چرته ترخه خبره دا نه کوي دا خلک، ځکه د دوی نه خلک نه خفه کېږي. نو دا هم په معاشره کې مونږ ګورو، دوی ته څوک نقصان نه رسوي، نه دوی په کار کې څوک کار ساتي، نه دوی څوک بد وایي. هغه طبقه د علماء حق کوم ته چې په دنیا کې مشکلات رسی، تکالیف رسی، وجل کېږي، شهیدان کېږي، د قید و بند ژوند تیری، د تکالیف سره مخ وي، هغه طبقه ده کوم چې د نظام ربانی،
کوم چې د دین اسلام د نظام د نفاذ کوشش کوي، کوم چې د حکمران وخت مخې ته ودرېږي، کوم چې د ظالم د جابر طاقتور مخې ته ودرېږي، کوم چې د باطل د کفریا نظام د ختمولو کوشش کوي. نو چې کله دا خلک د نظام باطل د ختمولو کوشش کوي او ظالم ته ظالم وایي، نو په دې وجه باندې د دنیا ظالمي او د باطل نظام پیروکار، د کفریه نظام پیروکار د خلکو مخالف شي او دوی ته نقصان رسوي، مشکلات رسوي، شهید کوي، وجني، جیل ته اچي، ټارچر کوي، مختلف قسمه نقصانونه ورکوي. یعنی دا بیا هغه سخته طبقه ده د علماو کوم چې په دنیا کې د مشکلاتو سره مخ وي. وس پکو څنګه د علماء حق دغه دوانه طبقې کوم چې داعی للخیر دی، نیکه ترا بلل کې او د خپل نفس اصلاح کوي، په نظام کې ګوتې نه وي، دغه هم په حق دی. او کوم چې د خپل ځان اسلام هم کوي، اصلاح هم کوي، خو د نظام هم باطل نظام هم چیلنج کوي، دا هم په حق دی. خو د دغه باطل نظام چیلنج کوونکي ژوند به ډېر سخت دي، ډېر مشکله وي. وس په کیسه دا کوم خلک چې باطل نظام چیلنج کوي، د کفریه نظام مقابله کوي، د ظالم خلاف ودرېږي، نو دا خلک به څه کوي؟ د دوی ژوند به څه؟ نو د دې حوالې سره د رهنمایي حاصلولو لپاره پکار دي چې لاول موږ د مذهب مطالعه وکړو، د تاریخ مطالعه وکړو. چې کله د عظمت او د سختۍ لاره خپلې د کافر په مخه کې ودرېږي، د ظالم په مخه کې ودرېږي، د کفریه نظام په مخه کې ودرېږي، د شرک مشرکانه نظام په مخه کې ودرېږي، د ظالم مخه ته ودرېږي، نو پکار دا چې مقابله به څنګه کې د تاریخ مطالعه وکړو. نو چې د قرآن مجید مطالعه په دې حوالې سره وکړو، د هغې نه دا خبره څرګندېږي چې ټولو انبیاو دغه لار خپله کړې ده د عظمت، د سختۍ، د الله د نظام د نفاذ او د کفریه نظام د ختمولو دا لار. نو په تاریخ کې د قرآن نه دا خبره ثابته ده چې یو نبی هم داسې نه دی تیر شوی چې قوم د هغه د وجلو کوشش نه دی کړی، قوم په هغه سخت نه دی تیرې کړی. داسې نبی هو به تاسو نه وینئ چې د دې نظام د پرچار په نتیجه کې خلکو هغه باندې د پتاسو باران کړي، هغه ته ګلونه اچولي، هغه ته خارونه اچولي، نه بلکې هغه ته تکالیف رسولي. ابراهیم علیه السلام ته وګورئ چې کله د نظام خلاف ودرېدو، نو نظام را کفر نظام را واغوسو، اور ته وغورځو، الله تعالی بچو. موسی علیه السلام د خپل وطن نه لاړ، بیا موسی علیه السلام سره د خپل قوم د فرعون نه لاړ، ځکه چې هغه غیر فرعون چې حق پرسته به جسمونو باندې به میخونه ټک وهل، ابه د اور کړو ته اچول، هغه به د کجورو په تنو پسې تړل او دغه طریقې سره به هغه شهیدان کول. مونږ ګورو دغه نظام ته چې حضرت یوسف علیه السلام د دغه نظام په وجه باندې، کفریه نظام په وجه باندې څومره وخت قید و بند سخت برداشت کړی شوی. نو د پیغمبر علیه السلام د ژوند پورې چې څومره انبیا تیر شوي دي، د هغو تاریخ وګورئ، نو هغه د سختو تکالیف او مشکلاتو نه ډک دی. یو نبی هم د آرام او د سکون زندگی نه ده تیره کړې، ټول د ازمایښو نه ډک دي. نو خبره د دې نه څرګنده شوه چې کله د دین اسلام د پرچار او د هغې د نظام د نفاذ خبره کوې، نو تا ته په ژوند کې تکالیف رسی، کله به قید کېږي، کله به وهلی کېږي، کله به په ګټو ایشتلی کېږي، کله به د وطن نه شړلی کېږي او کله به وجلی کېږي. دا خبرې ته ذهني طور تیار یې، بیا د میدان ته راځه. موږ چې د پیغمبر علیه السلام ژوند وګورو، اسانه خبره چې نوره هم حسانه کړو. د پیغمبر علیه السلام ژوند چې موږ وګورو، نو 40 کاله پورې ورسره د قوم ډېره مینه کوله، حد درجې محبت یې کوو. خو چې کله ورته د دین اسلام دا پیغام، عالمي پیغام میلاو شو او الله د طرفه حکم وشو چې دا ورسوه، او کور ته راغلی د بیبي خدیجه رضی الله تعالی عنها سره، د خپلې بیبي سره، د بیبي خدیجه د تره زوی ورقه بن نوفل له لاړ او هغه ته د لومبنۍ وحي حالات بیان کړل. نو ورقه بن نوفل دا د ټولې زمانې د علماو دپاره ډېر واعظ او نصیحت د ورقه بن نوفل په خبرو کې پروت دی. ورقه بن نوفل پیغمبر علیه السلام ته فرمایي چې برخوردار
دا کوم پیغام تا ته میلاو شو دا کوم ملائکه د تراغلی ونو دا جبرئیل امین او ته د اخري زمانه پیغمبر خو الله تعالی ما ته هغه وخت او خی چې کله ستا د قوم تا د وطن نو باسي نو زبستا برپور تعاون او ستا ملګرتیا پیغمبر علی السلام ته په تعجب کوي چې آیا ما به زما قوم د دې علاقې نو باسي نو ورقه بن نوفل ورته وی چې استانه مخکې هم چا دا خبره کړې ده نو هغه قوم ورته تکلیف رسولې دی او قوم د خپل علاقې نه وباسلې دی نو تابم د قوم د خپل علاقې نه وباسي تکالیف پر رسي واضح او سرګن خبره ده د ورقه بن نوفل په دې بیان کې چې څوک هم د دین اسلام خبره کوي نو قوم به په ګټو ولي تکالیف ورته رسي څوک چې هم د دین اسلام د نفاس خبره کوي خلک به د وطن نشړي چې دې ته مو ذهني تور تیار بیا د پیغمبر علی السلام ژوند وګوري د صحابه ژوند وګوري نو ټول د تکالیف او مصیبتونو نه ډکو خلق ورته کنزل کړي خلق ورته بته ردی ویلي خلکو په ګټو وشتي په کانو وشتي دي خلکو د وجلو د شهید کولو د پیغمبر علی السلام کوشش کړي صحابه شهیدان کړي دي پیغمبر علی السلام د خپل وطن مکه نو باسره دي مدینه ته هجرت کړي دي په مدینه کې دریو یا جنگونه کړي دي چرته په آرام شپه د دې خلکو د لاس نه ده کړي د پیغمبر علی السلام د دیرش کلن جون منتداقي چې د دین اسلام نافذ کولو او د کفریه نظام د ختمولو علم بردار ته په دنیا کې بے شمار تکالیف او مشکلات رسی دې ورته ذهني تور تیاری دا بیل خبره وا چې کفارو يهودو د زماني بدبخت خلکو د پیغمبر علی السلام د شهید کولو بے دریغ او بے شمار کوششونه کړی دي هو الله يعصمك من الناس د پیغمبر علی السلام د حفاظت ذمہ الله تعالی په خپل غسته په دې وجه الله تعالی د دغه قوم د لاسو د وجلنا پیغمبر علی السلام بچ کړو ورنه د شهید کولو کوشش کړو بیا چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه علاوه د نور صحابه کرامو زندګي وګورئ نو هغه ټول صحابه کرام چې د دین اسلام د نفاذ کوشش کړو د باطل خیر مخ ته ولاړ د ټول ژوند د تکالیف او مشکلاتو نه ډک دي او هغه د دې خبره پروا نه کړي چې دا قوم یا خلق یا شرپسند خلق یا دشمنان اسلام با دا خلق او وجني شهید به کی دوی ته نقصان ورسي جانی مالی ځکه چې په قران کې په قران مجید کې الله تعالی د مؤمنانو سره د دې خبره وعده کړی دا اينما تکونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده کو په هر ځای کې تاسو له مرګ راځي چې کله تاسو نیټه وخت مقرر شي اگر چې په مضبوطو قلجاتو کې ول نه د یو مؤمن په دې خبره ایمان دی کو دې محفوظ نه محفوظ ځای کې ول نه وي او چې دا وخت مقرر راشي نو دې به مړ کیږي نو په دې وجه صحابه د ایمان چې هغه د میدان جنگ نه یریدل هغه د کافر او د ظالم او د مشرک او د مخالف نه یریدل هغه بجای دا چې موږ لا په خپل بستر مرګ راشي نو د شهادت مقام او مرتبه ډیره لوی ده د شهید هغه همیشه د شهادت او د شهید کېدو ارزو تمنا کړی ده او د غیر مسلم نه یا د دشمن اسلام نه یریدل ځکه د صحابه په ژوند کې یو مثال ذکر کیږي د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه مسلمانانو ته وی چې اے مسلمانانو زما د ژوند نه د بوزدل خلق عبرت والی زه هغه سړیم چې زما په وجود کې داسې حسنه د پاتې شوی چې هغه په میدان جنگ کې په تلوار یا په نیزه یا په غشي نه د لګېدلې زما ټول وجود زخمی شوی او چې زما مرګ په خپل بستر لیکل شوی نو زه په میدان جنگ کې شهید نکړې شوم بلکې مال مرګ زما په بستر او په کټ کې راغلی د دنیا بوزدل خلق زما د ژوند عبرت والی چې د چا ژوند په خپل مرګ په خپل بستر لیکل شوی وي هغه څوک وجلی نشي اسوک شهید کولی نشي نو د حضرت خالد بن ولید رضی الله تعالی عنہ په ژوند کې هم زموږ د پاره عبرت ته چې دنیا طاقتور او سرکش خلک موږ له نقصان نشي رسولی خجی وس په کوسا دا خبره هم ثابت شوا چې کله موږ د دین اسلام د نفاذ کوشش شروع کو د باطل او د ظالم او د کفریه او د مشرکانه نظام مخ ته ودرېګو او د دین اسلام پرچار شروع کو د عظمت او د سختۍ لار خپل کو او په دې لار کې موږ لا شهادت راشي مرګ راشي په یو ریاست کې نو کو بس
یا یو لوی عظیم شخصیت شهید شي کیږي بس. نو د الله د رسول وینا ده چې علیکم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدین المهدیین، تاسو باندې زما د سنتو پیروکاری، زما د طریقو، زما د خلفاء راشدین او مهدیین هدایت یافته د صحابه کرام په طریقې باندې د تللو ضرورت دی. موږ له پکار دي چې په دې موجوده دور کې د خلفاء راشدینو د ژوند نه عبرت والو، نصیحت والو. بیا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د وفات نه پس خلافت راشده هغه د څلورو صحابه کرامو ژوند، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کرم الله وجههم اجمعین، دا ټول جلیل القدر صحابه کرام چې د دوی خلافت حکومت علی منهاج النبوه د نبوت په طریقه باندې بهترین حکومت و. د دوی په ژوند کې، د دوی په خلافت کې څرنګه د مسلمانانو شهادت شوی او د هغوی بدل څنګه اغوستی شوی، د دې نه بهترین رهنمایي موږ نن اغوستی شو. نمبرې خبره چې موږ وګورو، لومبنی خلیفه د پیغمبر علیه السلام نه پس حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ جوړ شو. چې کله حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ خلیفه جوړ شو، نو د پیغمبر علیه السلام د وفات نه پس او د ابوبکر تعالی عنہ د خلافت په لومبنو ورځو کې بېشمېره مشکلات مسلمانانو ته مخ وو. لومبنی خبره خدا راغله چې خلک ارتداد، خلک د دین اسلام نه یو لویه طبقه د دین اسلام نه واپس لاړه، چې بس پیغمبر ختم شو، وفات شو، نو دا دین هم ختم شو، واپس کافران شو. دغه د ارتداد فتنه، دغه د مرتد کېدو فتنه، دا د اسلامي ریاست لپاره یو لوی چیلنج او لویه مسله وه. دویمه خلکو د زکات ورکولو نه، ریاست ته د زکات ورکولو نه انکار وکړو او دوی ویل چې زمونږ مالونه دي چې مونږ څه غواړو به کوو، دا مونږ ریاست له نه ورکوو، پیغمبر له مو ورکوو، د هغه خلیفه له نه ورکوو. نو دا د زکات د منکرین، دا هم د اسلام او د اسلامي ریاست او د ابوبکر تعالی عنہ لپاره لویه مسله وه، چیلنج و. دیم د ټول نه غټه فتنه وه د خلکو د نبوت دروغ، ځان انبیا جوړ کړو، دروغ او دعوې وکړې په مختلفو ځایونو کې، چې پای کې د مسلمه کذاب غوندې یو بدبخته یو لوی طاقتور سړی هم و چې په زرګاو لښکرو هغه سره تقریبا تاریخ 80,000 لښکر ساتي. یادوي چې دونه لوی لښکرو د مسلمان لپاره ډېره لویه فتنه وه. نور په شرپسند عناصر، شرپسند قبایل، دا هم د مسلمانانو د وجود په ختمېدو باندې شو. د ټولو نه لویه خبره د اندروني مسایلو سره سره د اسلامي ریاست په سرحد باندې دا وخت سوپر طاقت قیصر روم او کسرى فارس لښکرو هم په اسلامي ریاست د حملې کولو کوششونه شروع کړل. نو دننه هم انتشار، دننه هم افراتفری، دننه هم مسائل او بهر هم مسائل. خو د دغه باوجود حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ د دغه ټولو مسایلو او اسلامي ریاست د دغه ټولو مسایلو مقابله وکړه. او موږ ګورو چې اسلامي ریاست دغه ټول اندرونی او بیرونی مسایل ختم کړل او امن او امان قائم شو، اسلامي ریاست مضبوط شو. خو بیا موږ ګورو چې د حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنہ وفات په خپل بستر کېږي، په خپل کټ کې کېږي. لومبنې د مسلمانانو لپاره دا خبره ثابته شوه چې دا د دې خبرې دلیل نه دی چې په وطن کې دننه مشکلات وي، انتشار وي، دشمنان بېشماره وي، د اسلامي ریاست په سرحداتو دشمن ولاړ وي، نو تا به مرګ راځي، تا به خلک وجني او تا به قتلی. نو ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نه چا شهید کړی شو، نه چا ووجلی شو، بلکې مرګ په خپله بستره راغلی. لومبنۍ خبره خو دا ده چې ستا مرګ په خپله بستره لیکلی شوي، نو تاسو نشي وجلی. بیا د دویم خلیفه د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ژوند چې موږ وګورو، دا یو بل واضح او نصیحت دی. په دغه دور کې لسکه لند دور کې د اسلامي ریاست مقابله په دنیا کې نه کېده، یو سوپر طاقت ته جوړ شو د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په خلافت کې، او یو لوی عظیم الشان ریاست، مضبوط ریاست، پرامن ریاست، محفوظ ریاست ته جوړ شو چې یو حزبه تنها سفر کو د کالو نه ډکه په اوښ باندې یوازې د ریاست د یو سر نواله د بل سره پورې بدله، خو په لاره باندې سوا د الله د ذات نه به د هغې د چا نه هم یره نه کېده، دونه محفوظ ریاست. او عمر فاروق رضی الله عنه دا فرمایل که یو سپی د دریاب په غاړه د تندې نه مړ شي، نو زما نه به تپوس کېږي.
دومره پرامن ریاست چې تا چا تصور هم نشو کولی چې څوک به چاته نقصان ورسوي. خو دغه پرامن محفوظ ریاست، مضبوط ریاست باوجود چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ شهادت لیکل شوی په دارالخلافه کې دننه حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مسجد کې دننه په منځ ولاړ د یو مجوسی ابو لولو فیروز په حمله باندې شهید شو. دغه د ریاست امن مضبوطواله او محفوظواله حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ د شهادت د مرګ نه بچ نه کړی شو. او یو مجوسی رالی او په حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حمله وکړه، دا غې نه ډېر سخت زخمی شو او بالآخر 3 ورځې پس د هغې زخم نه شهادت واقع شو. وس ریاست مضبوط دی، دشمن قاتل معلوم دی، اسلامی ریاست قاتل گرفتار کړی دی او بیا یې هغه قاتل ووژلو. نو یوه دویمه خبره مونږ ته د خلافت راشده نه دا خبره ثابته شوه چې کله ریاست مضبوط وي، قاتل معلوم وي، نو په قصاص کې به قاتل وجلی کیږي، بدل به اخیستل کیږي. خو دا محفوظ مضبوط پرامن ریاست د دې خبرې دلیل نه دی چې په دې کې به یو سړی شهید کیږي. نه. درېیمه خبره اوس د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ خلافت دی. په دغه 12 کلن ریاست خلافت کې ډېر مضبوط ریاست جوړ شو د عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ، حتی چې سمندري بحري بیړۍ جوړه شوې او د دنیا یو طاقت هم د دوی مقابله نشو کولی. خو په اخره کې انتشار جوړ شو، شرپسند عناصر راغلل د سونو په تعداد کې او د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د کور مخې ته درنه واچول او مطالبه وکړه دنه چې د خلافت نه دستبردار شه. بیا موږ ګورو چې لوی جلیل القدر صحابه موجود دي، یو مضبوط اسلامی ریاست موجود دی، مضبوط عسکری طاقت موجود دی. خو د دې باوجود امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ دغه شرپسند خلق په خپل کور کې د قرآن مجید د پاسه شهید کړي او وینې په قرآن غورځېږي. وس دغه د اسلامی ریاست مضبوطواله، دغه د اسلامی ریاست پر امن او محفوظواله حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه بچ نه کړی شو، بلکې هغه شهید شو. وس اسلامی ریاست ته او چیلنج رالی چې د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید شو، خو قاتل څوک دی او قاتل به وجلی، قاتل نه به قصاص اخیستل کیږي. د دغه قصاص د قاتل د نیولو دپاره او د هغه نه د قصاص اخیستو دپاره په مملکت اسلامي کې ډېر لوی انتشار پیدا شو. هم بل طرف ته ګوره ریاست مجبور دی چې حضرت علی کرم الله وجهه خلیفه جوړ شو، نو هغه اوس مجبور دی ځکه چې چا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ شهید کړی دی، نو هغه قاتلین په زرګاو دي، یو مضبوط طاقت لري او چې کله دا خبره کیږي چې عثمان غنی ته چا شهید کړی نو په زرګاو توري چوتیږي وي مونږ شهید کړی. نو چې کله قاتل مضبوط دی، ډېر دی او اسلامی ریاست هغوی ته لاس اچوي، په نقصان په بدله کې نقصان راځي، انتشار راځي، مشکلات راځي، نو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ قاتل نه قصاص نه اخیستل کیږي او نه نیول کیږي. نو درېیمه خبره مونږ ته دا ثابته شوه د صحابو د دغه ژوند نه، کله چې په اسلامي ریاست کې د یو مقتول قاتل مضبوط دی، په تعداد کې ډېر لوی دی او هغه ته په لاس اچولو ریاست دومره طاقت او تاب نه لري، په دغه حالت کې بیا څه کوي؟ د هغې دپاره بیا د اسلامي ریاست د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه رهنمایي اخیستل. کوم چې موجوده اسلامی ریاست خصوصا پاکستان ته مونږ ګورو چې اندرونی طور د انتشار سره مخ دی، د افراطفری سره مخ دی، د بدحالۍ سره، د بد انتظامۍ سره، د بدامنۍ سره، د غربت سره مخ دی. دشمنې بېشماره دي، ډېر دي، په تعداد کې ډېر زیات دي، په سرحداتو باندې غیر محفوظ دي، په بیروني طاقتونه په حمله آور دي او بیروني لوی لوی طاقتونه دشمنان دي. په داسې حالات کې اسلامي ریاست چې یو ظالم طاقتور قاتل ته لاس اچوي، ډېر لوی د مسایلو مشکلاتو سره مخ کیږي. نو د حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د شهادت نه بیا د هغه د شهید د هغه د قاتل د گرفتارۍ نه
یا د هغه د قاتل نه د قصاص اغستونه نن مونږه په موجوده دور کې بهترین رهنمایي اغستی شو او د وسیع تحقیق ضرورت دی. د دې نه پس بیا مونږ ګورو د حضرت علي کرم الله وجهه دور راځي او دغه دور ټول په جنگونو کې تیریږي. دغه 15 کلن دور د مسلمان توره په مسلمان پسې راغستی کیږي ځکه چې قاتلین عثمان په معاشره کې ګرځي، په ریاست کې ګرځي او دومره افراتفری راځي چې چاته پته نه لګي چې قاتل یا بل کس ولې وجني او مقتول ته پته نه لګي چې ولې وجل کیږي. په سوونو او په زرګونو لوی لوی صحابه، تابعین، بزرگان امت دا شهید وجل کیږي. خو بیا موږ ګورو د حضرت علي کرم الله وجهه ته چې 15 کاله پس هغه په موس دوران کې په خپل اسلامي ریاست کې په خپل دارالخلافه کې په مسجد کې ولاړ د یو کس د لاسه ابن ملجم د لاسه شهید کیږي. په حمله کوي د چا تعلق چې خارجي خوارجو سره او دا خارجي داسې نه چې دا یو کافر و بلکې تاریخ چې د دې حوالې سره ولولې د حیران دریان بشي چې دومره عجیبه مخلوق چې تاریخ لیکي دا خلق دا خوارج ټول شپه به د الله په دربار کې ولاړو، جړل به عبادت گزارو، په دې تندي باندې په لاسو په ګټنو باندې او په کم ځای چې سجدي لګي هلته به لوی لوی نښې جوړې شوې وې د ډېرو سجدو د عباداتو په وجه باندې روجهدارو خو ناسمج خلکو هغه پوهه نه وه او د هغوی دا خیالو چې تر څو پورې حضرت علي کرم الله وجهه، امیر معاویه اور عمر بن العاص دا درې خلک کسان نی وجل شوي په امت مسلمه کې امن نه راځي، نو دغه خلک را پاسېدل او حضرت علي کرم الله وجهه شهید کو. د حضرت علي کرم الله وجهه د شهادت نه دا خبره متثابته شوه چې کله په اسلامي ریاست کې دننه بدامني وي، انتشار وي، افراتفری وي، فرقهواریت وي، لسانیت په بنیاد باندې، د سیاست په بنیاد باندې، د مذهب په بنیاد باندې، نو دا ممکنه ده چې د جلیل القدر یا د لوی لوی شخصیات و شهادت هم د مسلمانانو په لاس وشي او هغه مسلمانان ضروري نه ده چې دغه شهادت د یو غیر مسلم په لاس وشي. دغه مسلمانان کوم چې لګیا دي بل کس بل مسلمان شهید کوي، ناسمج خلک کیدی شي، په دین منا ناخبره خلک کیدی شي او هغه هم د خپل کار سعادت ګڼي، د نیکۍ او د فلاح کار ګڼي. نو سبق په دغه وخت کې دغه هم د حضرت علي کرم الله وجهه د شهادت نه دا خبره شاید ظاهریږي چې کله د یو مسلمان په لاس چې ځان ته مسلمان وي کافر نه وي او هغه رالګي یو بل مسلمان وجني، نو سبق یې ورسره هغې دپاره د حضرت علي کرم الله وجهه د لاس د شهادت نه د دغه واقع نه لوی رهنمایي اغوستل کیږي چې په قصاص کې به هغه هم وجل کیږي. اوس په موږ څه کوو؟ موږ له څه کول پکار دی په موجوده دور کې چې په ریاست اسلامي ریاستونو کې دننه انتشار دی، افراتفری ده، فرقهواریت دی، غربت دی، بدحالي ده، امن نشته، د جان، د مال، د عزت، د اهل و عیال، خلک په ژوند پسې حریان دي. څه به کوو؟ د اسلامي ریاست په سرحدات غیر محفوظ دي، ظالم لوی لوی طاقتونه، کفریه طاقتونه په حمله آور دي. نو په داسې حالاتو کې به څه کوو؟ نو په دې حالتو کې چې سوچ وکړل شي د پیغمبر علیه السلام په ژوند او د صحابه په ژوند باندې نظر واچي، نو د هغې نه دا خبره ثابتېږي کو چېرې د عظمت لاره اختیارې د نظام مصطفی د نفاذ کوشش کې، د پرچار کوشش کې، د ظالم مخې ته ودرېږي، نو ځان به ذهني طور شهادت ته تیارې او چې کله شهید کېږي بیا د ریاست نه دا توقع نه چې دی به ستا بدل والي، نو آیا دغه خلکو ته بددعایانې شروع کړو؟ نو د هغې باره کې د الله رسول یو حدیث مبارکه دی چې صحابه راغلي او د الله رسول ته ویل چې د الله رسوله دی غیر مسلم او مشرکینو موږ ته ډېر نقصانات راورسول او دوی ته بددعا وکړي چې الله یې تباه او برباد کړي، هلاک کړي. د الله رسول په ډېر زیات غصه شو او ویې فرمایل چې ستاسو نه مخکې کوم قومونه نو هغه خلکو ته د الله د دین په لار کې بېشماره تکالیف رسېدلي،
دغه خلق باندې د اوسپنې آرې په جسمونو کې ښودل شوي په هغې اره شوي دغه خلکو په جسمونو باندې د اوسپنې ګونځې کې ښودل شوي وي او د هغې په ذریعه سره د هغوی د هډوکو نه او د جسم نه غوښې راښکلې شوي وي دغه خلک د اور باندې کېښودي شوي د تیلو په ډکو سروي کړو تیلو کړو ته اچولي شوي او په هغې کې پکوړه شوي سوځولي شوي هغې خلکو ته چې کوم تکالیف او نقصانات رسېدلي وو د هغې سلمه حصه د هغې هیڅ حصه هم لا تاسو ته نه ده رسېدلې هغه تکالیف تاسو ته نه دي رسېدلې هغه مشکلات تاسو ته نه دي رسېدلې نو که دا خلک ایمان نه راوړي کیدای شي د دوی بچي اولاد نسل به د اسلام خادمین جوړي د الله رسول د دې ښکلي حدیث نه دا خبره ثابته شوه موږ له پکار دي چې کوم خلک موږ ته نقصانات رارسي مشکلات رارسي جاني مالي نقصانات نو پکار دی چې دغې خلکو دپاره موږ دعای خیر وکړو ځکه ریاست خو کې زموږ تپوس نه کوي او موږ له د اختیار نشته چې هغو ته لاس واچو موږ له پکار چې دغې خلکو په باره کې د خیر دعاګانې وکړو چې الله ورته د نیکې لارو وښیي د هدایت توفیق ورته ورکړي الله یې د دین خادمان جوړ کړي او الله تعالی یې د دوی د شر نه مسلمانان وساتي او د الله د دین په لار کې کو یو شهادت موږ ته میلاویږي نو په هغې صبر کول دي او د الله نه د بدلو د هغې نه د معاوضې د لوی لوی درجاتو په جنت کې د هغې تمه او امید لرل دي او د دې باندې خوشحالېدل دي چې الله تعالی د خپل دین لپاره یو سړی قبول کی او منظوري کی او بیا د خلکو په زړه کې هم د هغه دپاره مینه او محبت واچي او انسان ته په دې بدترینه بدرنګه بدبخته دنیا کې داسې مرګ میلاو شي چې ټول عالم په هغه پسې خفه وي خلک ورپسې جاړي دا ډېر لوی د سعادت او ډېر لوی د نیکبختۍ دلیل دی د رب د کائنات نه زموږ دا دعا ده چې موږ له د خپل دین اسلام د خدمت کولو مقرره کړي د خپل ریاست د خدمت مقرره کړي او هر قسمه تکالیف د برداشت کولو صبر په موږ کې پیدا کړي او کوم خلک چې د دین اسلام دشمنان دي الله تعالی هغې خلکو ته د دین د هغوی ته د نیکې لارې د هدایت کولو توفیق ورکړي و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین